السلام علیکم ډیر سټوډنټس یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم په یو نوي ویډیو سره د مایکروسافټ ایکسل لیکچر نمبر 4 زه یم ستاسو ټیچر اسامه. نن به په مایکروسافټ ایکسل کې یو فنکشن وایو چې هغې ته موږ وایو سم فنکشن. سم نه مطلب دی جمع کول. څه شي؟ جمع کول. اوس تیر لیکچرز کې چې کوم دی مونږ ویلي وو کاونټ. څه شي؟ کاونټ. کاونټ نه مطلب دی شمارل کول او د سم نه مطلب دی جمع کول. لکه مثال کې طور پر زما سره دا دوه سیلز دي. په دې یو سیل کې ما سره لیکل شوی دی 25 and here دلته ما سره لیکل شوی دی 5. زه وایم چې دا دواړه سره خپلو کې جمع کا. نو دا به زه په یو فارمولي یا یو فنکشن سره کوم چې هغې ته مونږ وایو سم فنکشن. ځکه راشم دلته ایکول پریس کم او دلته ولیکم ایکول ټو سم. سم مې ولیکلو، ډبل کلیک کم او دا دواړه نمبر سلیکټ کم او زه څنګه انټر کم د ما سره 30 شو ځکه دا دواړه سره خپلو کې جمع شو. 25 and 5 equal to 30. اوکې، دا خو سیمپل ساده لاجیک و د سم فنکشن. سم فنکشن بیا یو خپله فیملی ده، لکه څنګه چې مونږ کاونټ کې کاونټ اف ویلی و دلته سم اف دی. څه شی دی؟ سم اف دی. بیا دی سم اف اس. زموږ سره دا څه لاجیک دی. راځئ نن د سم چې کومه فیملی ده دا ښه په ډیټیل سره ګورو او پریکټیکلی کوو. یو اگزامپلز کې چې کوم ده دا اپلای کوو چې موږ ته پته ولګي چې سم فنکشن کوم ځای استعمالیږي او څنګه استعمالیږي. نو راځئ زه څه ډیټا رالم او بیا پې شروع کوو. ښه جي، دا ډیټا ما راواغسته څه د سټوډنټ ریزلټ دی. صحیح ده؟ دا ما رینډملی راواغستو، تاسو چې کوم دا صحیح ریزلټ هم راغستی شئ. صحیح ده؟ زه دې کې اوس سم فنکشن استعمالوم. نو دلته ما سره سم فنکشن څنګه استعمالیږي؟ زه که راشم زما سره مثال کې طور پر سټوډنټ obtain مارکس اخیستی دي. obtain مارکس. نو obtain مارکس چې کله دلته زه راولم د سټوډنټ نو دا چې کوم مارکس دي نو دا به زه جمع کوم. څه شی به کوم؟ جمع کوم به. ځکه دلته ایکول پریس کم او دلته زه ولیکم سم. څه شی ولیکم؟ سم. سم مې ولیکلو او سم فنکشن شروع شو. نو زه به څه وکړم؟ دا چې څومره مارکس دي داسې دا به زه سره خپلو کې جمع کم. دا ټول به سلیکټ کم او انټر به پریس کم. نو د ده موږ سره څونه مارکس راغله؟ 390. اوکې، نو بقایا چې کوم ده دلته لاندې فارمولې لګولو ضرورت نشته. دې ته موږ فلیش فیل وایو. نو ډایرکټ چې زه لاندې دا څنګه د دې سایډ نه ونیسم د ګوټ نه، نو ډایرکټ به دا ما سره ټول چې کوم ده شی شي هغه به د ټولو به چې کوم ده هغه مارکس موږ سره په شیټ کې راشي. نو دا خو زموږ سره سیمپل و هغه سم فنکشن. صحیح ده؟ اوس دلته کې یو کنډیشن موږ سره څه دی؟ دا خو زموږ سره څه شی شو؟ هغه سم شو. اوس سم اف څنګه استعمالیږي؟ څه شی کېږي؟ سم اف فنکشن کوم ځای کې استعمالیږي؟ راځئ سم اف فنکشن هم د خیره سره ګورو. ښه، دلته زما سره دا څه ډیټا ده. صحیح ده؟ دا ما یو رینډم ډیټا راواغسته. نو دې ډیټا باندې چې کوم دی زه څه کومه؟ زه سم اف فنکشن اپلای کومه. کاونټ اف کې به موږ څه کول؟ موږ به صرف کاونټ کول. که زه دلته چېرته راشم ایکول ټو کاونټ اف کمه، نو دا کاونټ اف ما فنکشن شروع کړو. زه دا ټول رینج سلیکټ کمه او زه وایم چې په دې کې ماته صرف وښایه چې لیپټاپ څومره دی. څه شی دی؟ لیپټاپ. لیپټاپ ماته وښایه چې دا څومره دی. ځکه انټر پریس کړم ما سره لیپټاپ 4 دی او د لیپټاپ د یو لیپټاپ پرایس چې کوم دی 1,50,000 روپۍ دی. څه شی دی؟ 1,50,000. نو زه وایم چې د 4 لیپټاپو په ټوټل قیمت څومره راځي. ځکه ایکول پریس کړم او زه دلته دا او سټاریک دا 4 ملټیپلای کړم نو دا زموږ سره ټوټل راځي 60,000. صحیح ده؟ اوس سم اف فنکشن به موږ دلته اپلای کوو او د هغې نه به مونږه 60,000 دا چې کوم دی 6 لاک چې کوم دی انسر موږ د دې نه موږ راولو. صحیح ده؟ 6 لاک چې کوم دی د دې به مونږه انسر راولو. صحیح ده؟ په سم اف فنکشن باندې زه به څه وکړم؟ دلته به زه داسې یو داسې به هایلایټ کړم. دلته به زه فنکشن شروع کړم چې ایکول ټو سم اف. سم اف فنکشن مې شروع کړو. هماغه د کاونټ اف والا طریقه کار دی. اول رینج سلیکټ کړه. داسې رینج مې سلیکټ کړو
کامه مې پریس کړه ډبل کوټیشن کې که زه نوم لیکم او که زه سیل سلیکټ کوم د هغې په ځای زه به سیل سلیکټ کړم چې په دې سیل کې زه بیا هر یو ویلیو لیکم ما سره به د هغې ټوټل سم راځي صحیح ده د هغې ویلیو ما سره سم راځي زه وایم چې ما سره وګوره په دې رینج کې لیپټاپ یې د څو روپو ټوټل خرڅې شوي دي نو موږ سره دلته 6 لاک انسر راځي خو موږ یې په سم اف فنکشن باندې ګورو چې آیا دا انسر صحیح دی که غلط دی صحیح ده زه کامه پریس کړم او زه دلته ټوټل رینج سلیکټ کړم ټوټل رینج مې سلیکټ کو او زه څنګه انټر ووهم نو دلته ما سره زیرو دی څه دی زیرو که دلته زه ولیکم لیپټاپ څه شی لیپټاپ لیپټاپ مې دلته ولیکلو او زه څنګه انټر ووهم نو زموږ سره انسر بالکل 100% کریکټ رالو دا او دا انسر دواړه سره خپلو کې سیم دی مطلب دا ده چې د څلورو لیپټاپو قیمت ټوټل چې کوم دا هغه 6 لاک روپۍ دی صحیح شوه که دلته زه راشم دلته زه ولیکم ریم دلته زه ریم ولیکم او زه انټر کړم نو د ریم ټوټل قیمت موږ سره 500 روپۍ راځي څونه راځي 500 ځکه که زه راشم دلته کې 5 ولیکم او زه دا څو کوم دلته کې سوري 4 ولیکم نو equal to x so 125 multiply 4 زه انټر کم ما سره د دې نه 500 انسر راځي ځکه د څلور ریمانو چې کله د یو ریم قیمت 125 شي نو د څلور ریمانو قیمت به موږ سره 500 راځي صحیح ده دا زموږ سره سیمپل د سم اف چې کوم دی هغه یو لاجیک وکتل د زه بیا بل ویلیو راوالم ال سی ډي راوالم زه انټر کم د هغې قیمت په ما سره راځي صحیح ده مختلف قسم کې ډیټا بیا تاسو به هغې باندې پریکټس کولی شئ صحیح ده ها زموږ سره بل راځي سم اف اس فنکشن څه شی سم اف اس فنکشن چې کوم دی هغه لږ جدا دی د دې نورو فنکشنونو هغې دپاره زه سرینډم ډیټا رالم او بیا مونږه سم اف اس فنکشن اپلای کوو ها دا ما رینډم ډیټا راواغسته په دې کې ما سیلمینز چې کوم دی هغه ایډ کړي دي زه وایم چې ما سره یو سیلمین دی چې د هغه نوم دی عثمان سیلمین دی زه وایم وګوره ما سره چې عثمان سیلمین چې کوم دی لیپټاپ یې څومره خرڅې کړي دي مطلب د هغه سیل څومره دی د عثمان صرف په لیپټاپ کې صحیح ده صرف په لیپټاپ کې که زه راشم دلته به زه ولیکم ایکول ټو سم اف دې کې به سم اف اس دې کې به ما سره ډبل کرایټیریا یو نه زیات کرایټیریا به راځي مطلب دا ده چې اوس ما سره سیلمین نوم هم راځي دلته ما سره پروډکټ نوم هم راځي دې کې ما سره سی ټي نوم هم راته مطلب چې عثمان په پېښور کې لیپټاپ څومره خرڅ کړی دی یا عثمان په 400 کې لیپټاپ څومره خرڅ کړی دی دا هم ورسره مخکې ګورو صحیح ده په سم اف فنکشن کې به د ټولو نه پیله داسې کار کوئ سم اف اس کې سوري اف خو مونږ وویلو سم اف اس فنکشن کې چې دی د فرست نه فرست چې کوم دی هغه به مو سره رینج سلیکټ کوئ څه به کوئ څومره رینج دی دا ټول رینج به سلیکټ کوئ داسې رینج به سلیکټ کوئ ټیک شوه سم رینج چې کوم پیسې به مونږ جمع کوو پیله به هغه سلیکټ کوئ کامه به پریس کوئ بیا به کرایټیریا رینج ون راواخلئ زموږ سره رینج ون دا دی او زه کنټرول شفټ ډاون ایرو پریس کړم زموږ سره کرایټیریا ون سلیکټ شو او زه کامه پریس کوم څه شی کوم کامه مې پریس کوم مطلب یو رینج سلیکټ شو رینج ون او زه د هغې کرایټیریا ون زما سره دا دی زه چې دلته د کم سیلمین نوم زه لیکم چې د هغه ما سره ټوټل سیل راځي په هغه پروډکټ کې چې کوم پروډکټ زه وغواړم صحیح ده زه کامه پریس کوم زه راوالم رینج ټو زما سره د پروډکټ والا چې کوم رینج دی دا راوالم کنټرول شفټ ډاون ایرو کی مې پریس کو لاندې لاړو سلیکشن وشو کامه مې پریس کا زه د پروډکټ سلیکټ کوم د پروډکټ سیل چې کوم دی دا سلیکټ کوم او زه څنګه انټر ووهم ما سره دلته زیرو دی دلته زه ولیکم عثمان څه شی عثمان مې ولیکلو اوس هم زیرو دی ځکه چې ما سره کرایټیریا پوره نه ده کرایټیریا به هله پوره کېږي چې کله دلته زه ولیکم لیپټاپ صحیح ده لیپټاپ چې زه څنګه ولیکم ما ته به ډایرکټ راشي چې د لیپټاپ د 3 لاک روپو خرڅ کړي دي څومره عثمان لیپټاپ د 3 لاک روپو خرڅ کړي دي که زه وګورم زما سره دلته کې نور هم چې کوم دا سیلمینز دي ځکه دلته علي ولیکم ما سره علي لیپټاپ څونه خرڅ کړی علي د سره لیپټاپ خرڅ کړی نه زیرو دی زه دلته ولیکم ایچ ای آی ډي ای آر حیدر څومره خرڅ کړی دی هغه د 1,50,000 روپو خرڅ کړی دی لیپټاپ صحیح ده مطلب یو لیپټاپ یې خرڅ کړی دی زه راشم دلته ولیکم مثال سمی دلته سمی ولیکم انټر ووهم سمی نه دی خرڅ کړی زه ولیکم حمید صحیح ده حمید زه انټر پریس کړم نو د ما سره هم د 3 لاک روپو لیپټاپ سیل کړی دی صحیح شو دا خو زموږ سره څه شی شو هغه د سیلز مین ډیټا وه چې تاسو ما په اسانه طریقې سره مې پوه کړئ چې مطلب په دې باندې به مونږ څنګه د یو سیلز مین تاله مثال منیجر راشي تا ته ووایي چې یاره د ماته ډیټا روباسه چې عثمان لیپټاپ څونه خرڅ کړی دی څه شی عثمان لیپټاپ
څومره خرڅ کړی دی، نو بیا به ورته ته بیا په سم اف اس فنکشن باندې بیا دغسې ورته ډیټا راوباسي. اوس چې درته راشي منیجر درته ووایي چې ته ماته ووایه چې حمید چې مثال زه دلته عثمان ولیکم، عثمان یا دوی که زموږ سره بل نوم نشته عثمان دی، عثمان نور نومونه هم ډېر دي خو زه عثمان ځکه راغلم دا لایک فرست ټاپ کې راځي که نه، ځکه زه اوس تا ته منیجر راشي تا ته وایي چې یاره ما سره عثمان په پېښور کې لیپټاپ څومره خرڅ کړی دی، څه شی عثمان په پېښور کې لیپټاپ څومره خرڅ کړی دی، نو زه به دلته ولیکم سیټي، څه شی سیټي، سیټي مې ولیکو، زه مثال دلته ولیکم پی ای اس ایچ ای ډبلیو ای آر پېښور، زه ولیکم مردان ایم ای آر ډي این مردان 410 مینګ د 410 یو ښه 410 زه ولیکم سوات، زه ولیکم دیر، بس دا دونه چې کوم دا ډېر و، صحیح ده. دا ډیټا ما ولیکله، زه ډبل کلیک کړم لاندې چې کوم دا ټول څه شی شو سیټیز ایډ شو، صحیح ده. زه دلته اوس فارموله به زه دلته دوباره لګوم، څه شی به کوم دوباره به فارموله لګوم، دې دپاره به څه کوم زه به دلته ولیکم سیټي، سیټي به ولیکم، ما ته سیل منیجر راغلو چې ما ته وایي شیره ته ما ته وښایه چې عثمان په پېښور کې لیپټاپ څومره، یا ما ته وایي چې عثمان یا حمید په پېښور کې لیپټاپ څومره خرڅ کړي، یا چې ما ته وایي چې عثمان په سوات کې ایل ای ډي څومره خرڅه کړې ده، ما ته د یو سیلمین ډیټا یاده کړي، هغې دپاره به بیا زه استعمالوم سم اف اس فنکشن، زه به دلته ایکول ټو سم اف اس فنکشن شروع کړم، سم اف اس، صحیح ده. ټیب مې پریس کو، سم رینج ما تاسو ته پیله ویل، سم رینج مې سلیکټ کو، کاما کرایټیریا رینج 1، زه یم چې رینج 1 چې تاسو په دې کې هر یو رالي ستاسو خوښه ده، خو دلته بیا کرایټیریا هغه مطابق سلیکټ کړئ، مثال که پروډکټ دې راواغوځي دلته به پروډکټ سلیکټ کړي، که سیټي دې راواغوځي دلته به سیټي بیا سلیکټ کړي، که سیلمین دې راواغوځي دلته به بیا سیلمین سلیکټ کړي، صحیح ده. خو زه دلته سیلمین رالم چې په ترتیب سره وي، کاما مې پریس کا او زه وایم چې دلته کې دا مې سلیکټ کو، دا سیل چې په دې سیل کې زه کوم سیلمین نوم لیکم د هغه ډیټا دې ما ته راوځي، بیا ما سره کرایټیریا رینج 2 زما سره دا شو، کاما پریس کم کرایټیریا 2 زما دا شو، صحیح شو په ترتیب سره، بیا زه یم چې کرایټیریا رینج 3 زما دا شو، کاما پریس کم او زما سره پروډکټ چې کوم دی دا سیل شو او زه انټر باندې پریس کوم 0 دی. اوس ما ته وایي چې څه شی دي، ما ته وایي چې ځه عثمان پرېږده، ما ته وایي چې علي چې دی په دیر کې مونیټر څومره خرڅ کړی دی، MONITER، سپیلنګ مسټیک به کله هم نه کوئ ځکه چې دلته تاسو څنګه سپیلنګ لیکلی هغسې به هلته هم لیکئ. علي په دیر کې مونیټر څومره خرڅ کړی دی، څومره سیل کړی دی، زه انټر پریس کوم صرف د 3000 روپو سیل یې کړی دی، صحیح ده. دغه شانتې زه بل یو نوم راوالم، مثال HAIDER حیدر په پېښور کې PESHAWAR پېښور کې زه انټر ووم، د مونیټر د سره نه یې خرڅ کړی، په پېښور کې د لیپټاپ څومره خرڅ کړی دی LAPTOP انټر وکړم 1,50,000 روپو، صحیح ده. داسې مختلف قسم کې ډیټا ده، زه که راوالم سیمي او زه دلته ولیکم 410 او زه پروډکټ ولیکم، لیپټاپ یې نه دی خرڅ کړی، زه پروډکټ ولیکم LCD مې ولیکلو انټر کړم، ما سره د څونه خرڅ کړی دی، د 2500 روپو یې LCD خرڅ کړی دی، مطلب یو LCD خرڅ کړی، صحیح ده. نو داسې به تاسو څه کوئ، د سیلز مینز چې کوم ډیټا ده هغه تاسو په سم اف اس فنکشن سره وباسئ. یوازې دا نه تاسو پې ډېر کارونه کولی شئ په دې سم اف اس فنکشن باندې، خو چې تاسو کې خپله کریټیویټي وي او تاسو د هغې استعمال باندې یو ځل فارموله په استعمال باندې پوه شئ، بیا تاسو دا په هر ځای کې استعمالولی شئ، چې کوم ځای کې ستاسو زړه وغواړي هلته کې دا یوز کولی شئ. نو دا زموږ سره نن و د سم فیملی چې نن مونږ په ایکسپلینیشن سره وویلو، انشاءالله په نیکسټ ټاپک کې چې دی زموږ سره به نورې فارمولز وي، لکه ایوریج شو، پرسنټیج شو، یا مطلب یو ریزلټ شیټ به تیار کړو، په هغې کې به پرسنټیج وغیره دا ټولې به انشاءالله پکې ایکسپلینیشن سره وایي، په هغې به دا سم فنکشن هم راشي، صحیح ده. دا ټولې فنکشن به پکې انشاءالله بیا موږ په ایکسپلینیشن سره دوباره هم وایو، مخکې را روانې دي، بار بار د دې استعمال راځي، نو انشاءالله دا به مخکې وایو. ټیبل څه ته وایي، رو څنګه انسرټ کېږي، صحیح ده. انشاءالله که چېرته ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو لایک شیر اینډ سبسکرایب ضرور وکړئ، او کمنټ، تاسو کمنټ ډېر زیات ضرور وي، تاسو چې کمنټ راشي زه به انتهایي زیات اپریشیټ کېږم، صحیح ده. ستاسو د
ډېرو ښایسته ښایسته کمنټس کوئ تاسو ماشاءالله. زه د ډېرو سټوډنټس چې کوم دا کمنټس ګورم زه هر چاته ریپلی هم کوم. الله مو خوشحاله ساته. که چېرته ویډیو مو خوښه شوي لایک شیر نه سبسکرایب ضرور. اور تر بلې ویډیو پورې په الله باندې سپارم. د لوی الله په امان.